السلام علیکم ملګرو. دا وخت په بنیر تحصیل چې غرضی کم چې د بنچ کړي غر دی په هغه منې اور بلیږي. تاسو کتی شئ او ډېر زیات تیز اور دی په دې ټیم کې او ټول غر چې دی نو هغه د اور په لپیټ کې دی. په دې کې قیمتي بوټي قیمتي ځناور چې دی نو هغه ته غټ نقصان چې دی نو ورسېږي او لا رسېږي او د تپوس هېڅ څوک نشته. دا اور به هم چې اچولی وي و حکومت وقت او ضلع انتظامیه څه په حرکت کې نه راځي. دا ټول غر خپل په تبه باندې وسو د هغې ځای نه شروع شوی دی دا اور یې تقریبا او دا د دې ځای ته راورسېده. نو چې کله دا غر ختم شي نو دا اور به پخپله مړ شي. ډېر د افسوس مقام دی، ډېر زیات ظلم دی. یقینا چې لکه د دې نه بل غټ ظلم ما ته نه ښکارېږي. وایي چا چې مو غر ته اور واچو نو هغه د نور ګناهونه نه کوي که نه. دا تاسو ګوره په دې کې قیمتي نختر او نور داسې ونې بوټي، په دې کې حشرات او کم ځناور چې دي هغه هم سوځي. ډېر سخته ګناه ده. ځکه خو په موږ باندې الله پاک د اسمان سور کړلی، باران نه باندې نه کېږي. دا ظلم چې دی نو موږ کوو او دا انسانان یې کوي، بل څوک نه کوي. او الله پاک دې خیر باران وکړي چې دا اور مړ شي، ځکه چې نور څوک یې خو نه مړی. حکومت وقت سوچ دی نو هغه هم غلی دی او د بونیر تقریبا ټوټل غرونه دا اور په لپیټ کې یا وسو او لا سوځي. فیصله اوس تاسو کوئ. ویډیو چې څومره څوک ګورئ مخکې شیر کړئ او چې د الله احکامو ته ورسي په دې باندې چې په زړه کې الله پاک سره هم راولي او د دې مخنیوی وکړي. یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی. ډېره مننه، ډېره شکریه. د الله په امان.